مونږ به مړه شي مونږ به خودکشي کوو مونږ چې مونږ مړه شي نو مونږ به د دنیا باندې څه کوو السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت تاسو موږ راولو د ضلع خیبر ملګرو سیمه زګه کلي ته دا ما په شا باندې چې کوم غرونه تللی دی شي دا زګه کلي غرونه دي په دغه کلي کې موږ د اطلاع راکړې شوې وه چې یو داسې مزدوره دوه وروران دي چې هغه خپله مزدوري پیغور نه یې ګڼلی هغه خپله مزدوري چې کومه خپله کمزوري نه وګڼلې په دغه مزدوره ځان باندې د پېښور منډیې ته یو ورور درومي فروټ راوړي او په دغه کلي کې خرڅوي له 100 روپۍ ځان له ګټي حلالې خو د دغه رنګې کورنو مرسته کول پکار دي مدد ورسره کول پکار دي که ته او زه او بل لږ ډېر وزداره خلک یې دغو نه صرف د فروټ هم واخلو دغو ته چې کمې پیسې را درومي نو پیسو باندې خو موږ ته بل ځای نه میلویږي خو که دغه مزدورانو نه موږ دغه فروټ واخیستل سودا م ته واخیسته نو یو قسم له دوی د خاندان سره ښېګړه هم ده دغو مزدورانو باره کې تاسو له نور تفصیلات درکوو ویردروم هغه طرف ته چې معلومات دا هم راغلي چې دغو دواړو مزدورانو مورکۍ چې کومه مور په هسپتال کې پرته او بیماره هم ده ډېرې دردمنې خبرې دي راځئ مخکې هغې سره تاسو د جنګالو کوو چې دا مزدوره د څومره وخت نه دلته خپله مزدوري کوي او په کور کې څه حالات دی السلام علیکم وعلیکم السلام څومره وخت نه فروټ خرڅوې دا واده کار او څه ګټې موږ دا کول سبزي موزي راغلي وو څه ورځې څو روپۍ ګټې کله 200 کله 900 کله 300 او د فروټو سره سره نور څه خرڅوې چپس او کیله او موټو ګولۍ او بسکټ او هر یو شی راکړم او په دې کې مزدوري نشته مونږ به مړه شي مونږ به خودکشي کوو څه کوو خودکشي څه لا مونږ چې مونږ مړه شي نو مونږ به د دنیا باندې څه کوو مه کوه خبره هم مه کوه ښکلی سړی یې مړه صحیح ده او یو ته مزدوره یې که نور څوک نو هم دي یو بل هم دی مونږ دوه زامن یو پلار بوډا دی پلار مې کارګران دی کور کې ناست دی او مور دې څومره وخت نه مزدوره و مور مې داسې 2 کالونه بیماره و بیماره او بس څوک یې د علاج کولو نشته بس اوس چېرته ده نو اوس شیربا هسپتال کې څوک دي ورسره ماما شیربا هسپتال کې او بس ماما مسره بس هغه سامان لري سره یې هغه وایي او بس مونږ خو دغه سعادت ته نو مونږ هم دلته مزدوري وکړو هلته لاړ شو چا سره څه مدد کړی په علاقه کې هم مالداره خلک شته یې ډېر نه والله چې هغه کوي مدد نه اینده رفت دی نه دی هسه کله کله لږ مدد وکړي نه بل ته هسه ولاړ کړی یو سړي ته یو رفت زه 2 سره هم راکړي 3 سره هم راکړي هغې باندې که څه ته کېږي هغې باندې یو دوی هم نه کېږي نو څوک خیریت زکات نه ورکوي نه له دا خیریت زکات نه راکوي دې الفت نه مخامخ دی دنه پوښتنه وکړي خیر دی او څوک یې له راوړي پخپله ته پسې درومې کوم ځای له کله مانډۍ او کله شاګۍ کتونکو ایاز دی خبرې تاسو واورېدې وایي چې هېڅ شته هم ضرورت نشته دی صرف چې مزدوره چې کومه بیماره کومه مور یې ده چې دا ټیک شي عمره مدد سره څوک وکړي په هسپتال کې ظاهره خبره چې پیسو ته یې ضرورت دی نه مې چسوال ته ضرورت دی نه د څوک سره مرسته کوي خپله محنت کوم مزدوري کوم فروټ خرڅوم چپسونو دکان یې اچولی مخامخ لیدی شي
خو چې صرف دومره مدد څوک وسرو کې د چمګاوند خلک یا د څومره خیبر مالداره خلک دي چې د مور علاج په هسپتال کې وشي دا وی چې زه مور خدر دیږي خو زړه غوړي چې لوټ شي مور په هسپتال کې کینی خو نشي کولای چې هلته کینی ځکه چې هلته یا مزدوري کوي یا هسپتال کې وخت تیروي د یو بل ورور دی مسافرنامه یو مخامخ چې په سایکل باندې کم لیدای شي دغه طرف ته ور درومو چې مسافر په زړه کې څومره دردونه لري. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مجبوری بس نور کوم شکر دی سم نشته خو دغه یو مورم بیماره ده لږو پیسو خبره ده نه یو هسپتال کې واقع نه جین کوته ویل چې دلته ستاسو نور کار نه کیږي او تاسو لاول د پیسو بندوبست کوي که پیسې نه تاسو صحت کارت جوړ کړئ نو بیا دلته راشئ همداسې ستاسو علاج نه کیږي. صحت کارت هم نه جوړ کړی؟ نه کنه صحت کارت هم نه دی جوړ کړی. مونږ مور یو ستنه په 100,000 روپۍ ده زمونږ دونه وس نشته مونږ دا پیسې چېرته نه لرو. کومه بیماري ده؟ بس ډاکټرانو ته ویلي چې تا ته کینسل بیماری خطره ده خطره نه بس لګېدلې ده یو ډاکټر نه راغلی و بیګام چې بیا بوتله هلته ورته ویل چې هغې تا په وخت باندې علاج شروع کړی وی چې تا ته ډاکټرانو وویل چې ته علاج شروع کړه تا علاج شروع نه کړو نو بس تا بیماري زیاته شوې ده زیاتېږي. ها او دا راته وایه چې ما خو د یا سره هم خبرې وشوې ته م راته وایه په چمګاوند کې کور کلي کې خپل پردي کې داسې څوک شته چې ښېګړې سره کړي وي یا بس شو دلته خو خلک کار څه کوي چا 500 چا 300 ټول عمر ورکړي دي خو خپل مین خو چې کوم دی خو ترونه دی خو رانه دونه لرې تښتېدلي چې زمونږ هېڅوک نشته دی هېڅوک هم دلته نشته دی لرې نه راغلي یو به دلته اوسېږو کډه باندې راغلي اوسېږو دلته پردی کور دی پلار مې زمینداري کوي بس په دغې باندې ټایم پاس کوو زما دوه وروڼه یو دلته هم دوکان اچولی دی خدای دې ورسره خو کې زاید منډه ترړه والې وه به دې دوکان کې مشغول یو ناست یو دواړه وروڼه. او د حکومت نه هم څه غوښتنې دي؟ حکومت نه موږ به څه غوښتنې وکړو بس دغه غوښتنه هم ده که زموږ د مور دا صحت کارت جوړ شو د دې علاج وشو بس زموږ نور هېڅ څه هغه نشته دی. نو خو ډېره خرابه خبره راته وکړه ویې چې که موږ مور خدای مکه وفات شوه زه خودکشي کوم داسې خبره ته بس ولې چې زموږ د مور نه بغیر زموږ خدمت نور هېڅوک نشي کولی زموږ د دې رور زموږ خدمت زموږ مور هم په موږ باندې کله کله دونه تنګه شي زموږ خدمت اوس نشي کولی موږ ته ګوري خو زموږ کار نشي کولی کټ کې پرته یي زموږ نور هېڅوک نشته دی بغیر د دې مور نه بیماره ده اوس. مسافر چې کوم دی دا هم په خپل زړه کې ښه درد لري او یایي چې یو په خپله موږ داسې یو چې مزوره یو بل هم بیماره مور ده خو بیا هم دوی هغه خواهش لري چې مور هم ټیک شي په هسپتال کې چې کم د علاج یې وشي خو دومره وي چې موږ په درد باندې دردېږي که هغه هر څومره زړه هم وي هر څومره بیماره هم وي موږ خدمت بل څوک کولی نه شو ظاهره خبره هم ده چې په دنیا کې د مور نه ښه خدمت بل چا نه کړی دی او نه یې وکړی شي خو ګیله هم لري د حکومتي چارواکو نه چې صحت کارت یې اوسه پورې دته نه یې میلو صحت کارت چاته میلو دي چې څنګه په هر فیلډ کې جاګیرداره او چې کم سرمایه‌داره خلک دې قبضې کړي د غریبانو په دولتونو باندې په حقونو باندې ډاکې اچولي دي همدغه رنګې په صحت کارت کې هم غریب سړي حق وهل شوی دی او غریبانو ته هغه حق نه رسېدلی کوشش به کوو د پښتون فاونډیشن د طرف نه چې دوی سره ډېرې مرستې وشي د ما چې څومره د پښتون ټي وي مینوال دي دې نه هم دا اپیل کوم چې دغو مزدورو وروڼو لپاره بالکل صحیح نران دي ازمریان دي ځکه چې خپله مزدوري دغو کمزوري نه وګڼلې دوی غواړي چې دوی خپل محنت وکړي او دا دوکان چې کم دی او دغه فروټو رړۍ چې کم اچولې ده دا د یو په ډبل کول غواړي او د ملګوري سیمې دغه زګه کلي سپیشل د امربل چوک د وسره لوړه منه چې څومره خلک دې نه هم دغه دی چې سامان اخلي په شاګردانه بازار کې یا په بل ځای کې نو دوی نه واخیستی شي چې کمې لږې ډېرې ګټې روپۍ چې دوی کور چې کومه چوله وه هغه پرې روانه وي. دلته موږ سره د دغه سیمې یو سوشل ورکر
الفت ملګری ویلوړ دی الفت ملګری سره یو څو خبرې کوي دی مبارک چې دا مستقبل هغه شریک کې الفت به السلام علیکم. وعلیکم السلام امیرزاده بھائی ډیره زیاته مننه. او دا دوه لکان په دې ملګری کې ما د ټولو نه ښه ملګري هم دي او په دې تېر لسو کالو کې ما د دوی نه شرم نه اورېدلي چې موږ ته د روپو ضرور دی. اوس یې مور د کینسر بیماره ده نو ما ته 2-3 ځله وویل چې که داسې د MNA MPA نه کېږي که چېرته نور د تحصیلدار نورو واکدارانو چا نه کېږي نو موږ سره مدد وشي. ما تاسو سره کانټیکټ وکړه. خو الله یقین وکړئ چې منډۍ والا دوی سره ګزاره کوي چې دا فروټ په تاڼه کې شاګۍ بازار کې په 120 دوی په 110 خرڅوي او الله ګواه دی چې زه ټوله سودا خپل ځاني د دوی نه دې درد د وجې کومه چې دوی دومره خودداره خلک راوړ دي چې زه اوس د ورځې ګنټه نیمه پیرډ خامخا اخلمه. په ما ګران دي د مارونه دي او د ستا د چینل او د ستاسو په دې کیمرې په تلو موږ دې ټولو نه خواست کوم چې داسې یو کار د دوی روان شي چې د مور علاج وشي کم سے کم او نور کې مور علاج وشي. دا ګارنټي زور کوم چې په ټول عمر دوی نه چاته لاس نیولی او نه بیا نیسي. خو دا بیماري داسې ده چې د کینسر مریضه ده او ډېر زیات تکلیف کې دي او ډېر زیات په عجزۍ او په همدردۍ خلکو ته سوال دی چې دوی مدد یې وکړی شي. ډېره زیاته مننه امیرزاده بھائی. تھینک یو. مهرباني الفت بھائی. د پښتون ټي وي مینوالو کا وګورئ دا موږ چې کوم ایاز ولاړ دی مزوره نو په یخنۍ په جمی کې د صرف د یو د رومال چې کوم په غاړه کې اچولی د یو جوړ کاپړې پاکې دي خیرنې دي ایات راته خبره و بالکل انسانان دي ما و تاسو په شان باندې وي یخنیم کېږي ګرمي هم شوي وي خو د الفت چې کوم دلته دغه ځای سوشل ورکر دی هغه مطابق چاته یې سوال نه یې کړی چاته یې لاس نه یې نیولی سله چې خودداره دي دغه رنګ خلکو سره ښېګړه کول پکار دي. دغه خلک کسانو له چې کاروبار کم دی زیاتول ویله پکار دي چې ما او تاسو ورسره مدد وکړو ښېګړه ورسره وکړو چې کوم ځایي خلک دي دا پخپله هم دومره مالداره خو نه دي خو دومره کولی شي چې دوی نه سودا واخلي. ما او ته چې کم خلک یو لږ ډېر وس الله تعالی راکړی چې دغو سره دومره مرسته وکړو چې یو د مور علاج وشي او بل که چا وس کېږي چې د کاروبار وله حلال روان کړو نو دغو دا سلسله جاري وي. امید لرم ملګریو چې نننی دردېدلی کوم پروګرام تاسو ته موږ د پښتون ټي وي په شیشه باندې راوستو تاسو په اعتماد باندې پوره وخیږي او هغه ملګریو ته سپیشلی چې دغه رنګې کسانو په تلاش کې وو په کتلو کې وو چې دوی سره په خپل واس کې ښېګړې وکړي چې دا پروګرام هغو ته ورسیږي او فوري موږ په پروګرام باندې چې کم نمبر تېرېږي کم کانټیکټ نمبر دی موږ سره رابطه وکړي چې دغو مزوره وړونو له دغو مور په هسپتال کې پراته وو چې دومره مدد ورسره وکړو چې دا چاته سوال کولو ته جوړ نشي د جومات مخې ته کښېنني چېرته په چوک کې څوک ونه ویني وایي دغو چې کومه خودداري ده چې هغه جاري وساتي. تر ټیبل پروګرامه پورې خپل کوربه امیرزاده فریدی سره د آصف شهزاد نه اجازت غواړي. د الله په امان.